الله هغه قانون ذکر کوي چې ګوره بندا ګناه دنه وشوه انسان نفس ته سره شیطان در پسې لګېدلی دی چې خطا دنه وشوه که نه د هغې د تلافۍ دپاره یو حل دی هغه حل څه دی هغه حل دا دی چې لومبی خو مؤمن پکار دی د الله تعالی سکیل د الله تعالی په معیار باندې به هله برابرېږي چې کله سي ایمان درکي او د هغې نه بعد د دغه خپلې بدعملۍ نه د الله ته توبه وباسله الله دې معاف کوي نو یو انسان دی زر کاله کفر کړی دی 10,000 کاله کفر کړی دی خو چې کله ایمان یې راړو هغه مخکې کفر هغه مخکې ګناهونه هغه مخکې غلطۍ هغه ورته الله معاف کوي د رسول الله مبارک صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه کتابونه لیکي وایي چې کله ایمان ناړه که نه رسول الله مبارک په د صحابو نه بیعت اغستو نو بیعت په څو قسمه دی ښه نو حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص نے بیعت علی الاسلام اغستو رسول الله مبارک ته وایي د دواړو جهانو مبارک سردار الله محبوبه پیغمبر لاس راوګد که زه ستاسو په لاس بیعت کول غواړم رسول الله مبارک چې کله لاس مبارک راوګد که که نه حضرت عبدالله ابن عمر ابن العاص دا لاس رستو راخ کو رسول الله مبارک وته مالک عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عمر ولی دا لاس ته ولی رستو کو هغه ورته وایي د الله پیغمبره زه لږ شرط لګول غواړم رسول الله مبارک ورته وایي څه شرط لګې وی شرط دا لګول غواړم چې د اسلام د راړو نه مخکې د اسلام په دایره کې د داخلېدو نه مخکې د ایمان د قبلولو نه مخکې ما نه چې کومې خطاګانې شوي دي ما نه چې کومې غلطۍ شوي دي ما نه چې کوم ګناهونه شوي دي هغه به راته الله معاف کوي نو رسول الله مبارک ورته وی یا عبدالله ابن عمر ابن العاص یو سړی چې ایمان ناړي که نه د چې مخکې څه کړي دي هغه ورته الله معاف کوي ښه مخکې څه کړي دي نو بهرحال عرض مې دا کو یو سړی 1000 کاله کفر کړی دی چې ایمان یې راړو هغه مخکیني ګناهونه ورته الله معاف کړي هغه هر څه چې دي ښه او بله خبره یو مسلمان دی هغه ګناه کړې ده مسلمان دی د دنه غلطي شوې ده ځکه مسلمان پسې خو شیطان ډېر زور کوي که نه شیطان ډېر کوشش کوي ځکه اکثر خلق وایي یاره دا غیر مسلمه چې کوم دي هلته کې وایي دوکه نشته هلته کې فراډ نشته هغوی د انسان قدر کوي یاره وایي هغوی ډېر ښه دي نو حالانکې یاد ساتئ د تمام زمانې کفار د یو ادنا مسلمان د خپو خاورو تم نه رسي ښه د الله په نیز باندې د مسلمان دومره اهمیت دی ښه ټیک شوه نو بیا اکثر خلق وایي چې دا غیر مسلمه ولې داسې کوي هغوی خو وایي په دنیوي لحاظ سره ډېر مخکې دي نو زه ورته وایم اصلیت کې د دغه مسلمان دا زړه چې کم دی په دې کې د ایمان دا دولت او د ایمان دا خزانه پرته ده د ایمان دولت دی وڅخه او د کافر زړه چې کم دی دا قرآن کنډر دی نو غل چې راځي که نه نو هغه ځای ته راځي چې کوم ځای کې مال حال ډېري کوم ځای کې خزانه کوم ځای کې سره او سپینې روان کنډر کې غل څه کوي هغه ځای ته راځي چې څه ترېنه وړي که نه نو د مسلمان په دې سینه کې د ایمان دا چې کوم دولت دی نو شیطان ترېنه دغه دولت غلا کول غواړي ښه نو د مسلمان پسې ډېر کوشش کوي نو په دوکو یې اموخته کوي په دروغو یې اموخته کوي په چغلو یې اموخته کوي په نورو جرایمو یې اموخته کوي خو چې مسلمان یو ځل الله ته توبه وباسله چې الله زما توبه الله زما توبه د دې شیطان هغه ټول محنت ضایع شي کتابونه لیکي وي دا شیطان په خپل سر خارې راړی او وایي یا هی زما هغه چې څومره محنت و هغه تمام ختم شو رسول الله مبارک فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له یو انسان توبه وباسله دی د ګناه نه الله داسې پاک کړي لکه چې داړو د سره ګناه نه دی کړی ښه او بهرحال دا خبره دا ده چې ګناه د هر چا نه کېږي ګناه د هر چا نه کېږي داسې څوک نشته چې هغه به د ګناه نه پاکي ښه داسې څوک نشته رسول الله مبارک ارشاد فرمایي الا کلکم خطاؤون خبردار په تاسو کې هر یو خطاکار دی ټول په تاسو کې خطاکاري وخیر الخطائین التوابون او بهترین په خطاکارو کې هغه دی چې څوک په خپل ګناه باندې الله ته توبه وباسي
په خپل ګناه الله ته توبه ایستل ځکه مونږه تاسو خو ډېر ګناهګار یو که نه نو په هر حال توبه او استغفار دا په کثرت سره کول پکار دي